بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 38. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. خبر مونږ روانه کړي وا په دغه ځکه چې ولنا تحقیقاً یو کرخه چرا کو شو الزامن موږ د پاره په اثبات د خپل مدعا کې دلیلی تحقیقی مشته او الزامی مشته. ما درته ویلو چې دلیل تحقیقی عبارت دی داغه دلیل نه چې داغه مقدمات سوي واقعي وي، نفس الامر وي، یقیني وي، مطابق للواقع وي. خبره باندې پوه شو لیکنه. او اقامت د دلیل تحقیقی صرف د پاره د اظهار د حق کیږي. بیا برابر خبره ده کداغه مقدمات مطابق للواقع مسلم عند الخصم وي، یعنی پروانک خو چې داسې مقدماتو باندې مشتمل وي چې هغه یقیني وي، نفس الامر وي، قطعي وي، واقعي وي، بس دې ته وي دلیل تحقیقی. یو الزامی دی. دلیل الزامی هغه ته وي چې داغه مقدمات مسلم عند الخصم وي. مسلم زی خصم ته مسلم وي. او داغه وضاحت تیر درس کې شوی. دا اوس چې درته وی چې قالو نو دا د لا ادریو دلیل دی. چا دلیل دی؟ لا ادریو. اصلا سوفسطائیه چې وو نو دا خو منقسم په ثلاثه فرق کې، عنادیو او عندیو او لا ادریو. اوس قالو کې ضمیر راجع دی لا ادریو ته. خطب دې ځکه په دې درس چې ځان پوي کې د دین مخ کې یو مقدمه یو تمهید یو توضیح په دې ذهن شریف کې ځان سره کېناوه. مخ کې درس کې غوتا قیاس پیجندو مرکب من القضایا. نن ور سره دا مو پیجنا یو صورت د قیاس دی، یو ماده د قیاس ده، او بیا قیاس په اعتبار د مادي 15 اقسام لري. نن داغي وضاحت درته کوم. صورت د قیاس څه ته وایي؟ کم هيئت چې حاصل شي د ترتیب د صغرانا د کبرانا د تکرار د حد اوسط نه دي ته وایي صورت د قیاس. الصورة الحاصله عن ترتیب الصغرى والكبرى وتکرار حد الاوسط. صورت د قیاس د سنه عبارت دی اغه صورت حاصله نه چې هغه حاصل شي د ترتیب د صغرانا او د کبرانا او د تکرار د حد اوسط نه. ایتسوي صورت د قیاس یو ماده د قیاس ده. ماده د قیاس عبارت ده ان مقدمتي القياس. د قیاس د غدوه مقدمي دي کنه صغرا او کبرا. ایته ماده د قیاس وای. صغرا لکتوی لانه متغیر. عالم دعوه صدا العالم حادث. وصغرا صدا لانه متغیر. او کبرا صدا وكل متغیر حادث. دا کبرا ده. دا دواړه مقدمي د قیاس دي. ایته ماده د قیاس وي. دا صغرا او کبرا دا مادي د قیاس دي. پدیم پوښوي. اوس قیاس په اعتبار د مادي سره منقسم ګرځيږي 5 اقسام ته. سو اقسام ته په اعتبار د مادي قیاس په څو قسمه دي طالبانو؟ په 5. قیاس برهانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سوفسطی. قیاس برهانی ایو، قیاس جدلی دا 2، قیاس خطابی دا 3، قیاس شعری دا 4 او قیاس سوفسطی دا 15. تاسو په نشوي خبره باندې. اوس راځو خپل مقصد ته کتاب په حل کول غواړو. په اعتبار د مادي قیاس 15 قسمو. قیاس برهانی تیراوال. قیاس برهانی کوم قیاس ته وایي؟ دا عبارت دی د هغه قیاس نه چې د دې مرکب وي د مقدماتو یقینیونه.
قیاس برهانی د کم قیاس نه عبارت دی چې مرکب وي ملکه ذکر خمو چې دا مرکب وي د مقدمات یقینیونه بیا دا مقدمات عام دي کدا بدیهی وي او کدا نظری وي لکه وای محمد رسول الله دا صغرا شو او کبرا ورته کې دی وکل رسول واجب الاطاعه نتیجه بس شي فمحمد صلى الله عليه وسلم واجب الاطاعه رسول محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او هر رسول واجب الاطاعت دی د دې اطاعت واجب دی نو رسول الله مبارک چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا واجب الاطاعت دی الیک زین دی فکر کوي کنه کوي په اعتبار د مادي قیاس په څو قسمو پنځه مونږ ته قیاس برهانی را واغست دا غیم څه تعریف کو چې مرکب د مقدمات یقینیونه ابي هم سوال چې مقدمات عام دي کبدیهی وی ک نظری وی اوس هغه قضایا د قضایو ته مقدمات وي هغه قضایا او هغه مقدمات یقینیه چې دا غینه ترکیب د قیاس برهانی راځي دغه مقدمات یقینیه او دغه قضایا سو کوئی شپک قسم دي سو کوئی او قسم دي دغه د انصرول کې دا ضروری دي قیاس مرکب د قضایو نه وی کنه وی او قضایو د قیاس ته مقدمات وی کنه وی او قیاس برهانی موږ څه ته ویل چې دا مرکب د کم قیاس نه د کم قضایو نه کم مقدماتونه چا به یقیني وي دا مو وی کنه نو اوس هغه قضایو هغه مقدمات چې ترکیب د قیاس برهانی د دین راځي وای دا او قسم دي شپږمو آیا سو قسم دي او قسمونه دي اول توي بدیهیات اولیات بدیهیات اولیات په خبره باندې پوښښ لیکنه او دویم توي حسیات او دریم توي وجدانیات څلورم توي فطریات پنځم توي تجربیات شپږم توي حدثیات اوم توي متواترات ونشولي هغه مقدمات یقینیه او هغه قضایا چې ترکیب د برهانی دومره تقریر ته به نظیر مو کو تاسو ته څه یاد نشو څنګه یاد شو چې ګوره هغه مقدمات یقینیه او هغه قضایا چې هغه د قیاس برهانی ترکیب راځي اسودی او اولیات حسیات وجدانیات فطریات تجربیات حدثیات متواترات بدیهیات اولیات چاته وې د ولي کیدان سره تا ګوري قبل تعبیر چې ورته راتو شنه بیا د سیم دستا اختیار دي د سیم ویلې شي چې علم په دوه قسمه دي ضروری دي او نظری دي ضروری غیر موقوف علی الفکر والنظر او نظری موقوف علی الفکر والنظر د سیم ویلې شي بیا د علم ضروری عند الجمهور سبعه اقسام لري او سبعه اقسام کوم دي چې د ما درته وي خو ما درته مخکې د قیاس بحث کړو ځکه میا غزینه راوستلی یعنی دا د علم ضروری د علم بدیهی اقسام دي دوه ولکه پوه نشوي او دا چې د الملل والنحل کولو کې د شهرستانی رحمه الله هغه دین خسته بحث کړي دي او دا چې رشیدیه فی المناظره ته ورشي بدیهیات اولیات بیا التم سړی په هغه شرح مخبل لیکل دي اما مشیدیه پړو کړي مطالبانو ته هغه وخت کې موږ سره دا د اتیزو لیاقت مولوی صاحب عبد الله قاری صاحب معروف قام مولوی صاحب دا اوسان غټ علما دي خپل مدرسې چلے هغه ته ما رشیدیه ویلو دا التبیات پیجنې خو مقصد می دا دی
چې دا اوه قسمونه د علم ضروری بدیهی چې اول ورکی بدیهیات اولیات دي دا د سن عبارت دي اذن سره ولي کوي ښا نو دا هغه قضایا دي دا عبارت دي دا هغه قضایاونه چې فقط ذهن تراشی نو بدون د دلیل نه عقل تسلیمي بدیهیات اولیات کم قضایا دي چې فقط ستا عقل تراشی نو عقل مطالب د دلیل نه بلکې بدون د دلیل نه قبلون کې د دغه قضایا وي تاسو په نشي پښتو باندې لکه ته چې کل اعظم دي د جز نه الکه کل څه دي اعظم دي د جز نه نمارزو کو چې اولیات هغه قضایا دي چې صرف عقل ورته متوجي شي یقیني حاصلېږي مطالبه د دلیل بیا نه کوي ښا د یقین حاصل شي موضوع باندې محمول باندې او د نسبت په تصور باندې په حصول د یقین کې د واسطه اخرى ته محتاج ني کل اعظم د جزنا دا دلیل غواړي لکه نه غواړي کنه د سوای 2 جمع 2 مساوي 4 دلیل غواړي نه غواړي رتبه د خالق فوق دا د رتبه د مخلوق نه دلیل غواړي نه غواړي دې سوي بدیهیات اولیات رشیدی مولا صاحب لیکلی چې بدیهیات اولیاتو کې څوک دلیل نه وي پدې کې صرف تنبیه وي صحیح پکې دې کې صرف تنبیه وي تا مناظره کې یو بدیهی خبرو کو خصم نرتوی دلیل وایا خبر به دلیل نه بغیر نه کې ورته دا بدیهیات اولیات دي لیونیا پدې کې څوک دلیل نه وي او نه څوک د دلیل مطالبه کوي تا تما تنبیه نه تنبیحات می درکه خو تسبلای چې ته په خبره نه پوي ته دې کې بدیهیاتو کوم دلیل غواړي لیونی رتبه د خالق فوق د رتبه د مخلوق نه دي کې څه دلیل غواړي دا خو بدیه د جملې د بدیهیات اولیات نه دي چې د څه قضایا عقل تراشی نو عقل دغه قبلون کې وي بدون د مطالبه د دلیل نه پدې پوښوي دې تسوي بس څوک ورته بدیهیات وي څوک ورته اولیات وي ما دا دواړه راجمه کې بدیهیات اولیات ورته وي چې پته ولګي دویم حسیات د دې دویم نوم دی مشاهدات پسترګوي ویني ستا مشاهده کې راځي ستا حس کې راځي نو دا عبارت دی دا قضایونه چې دې کې حکم په ذریعہ د حواس لګي حسیات کوم قضایونه عبارت دي چې دې کې حکم بذریعه الحواس لګولې کیږي ها لکه ته الشمس مدویه نور رڼا کون کې دي خود قوه باصری پسترګو ګوري د قوه باصری په ذریعہ پکې دا حکم لګي کنه ولکه تاسو پونه شوي نو دویم سو حسیات او مشاهدات هم متوي چې دې کې حکم په ذریعہ د حواس لګي لکه شمس مدیه راوال دوی شو او دریم نمبر ترا شغی ته وی وجدانیات چې د عبارت د هغه قضایونه چې دې کې حکم په ذریعہ د حواس او باطنیه لګولې کیږي لکه ولګو تند لګیدل دا په حواس باطنیه سره سړی ته پته لګي چې ما ته ولګو لګیدا تند ولګیدا د سیدو کته سینه ده دریش سلورم تراشه فطریات نو فطریات چې دي دا هغه قضایا دي چې پدې کې احتیاج ال الدلیل وی الکه پونه شوي فطریات عبارت دا هغه قضایاونه دي چې پدې کې احتیاج ال الدلیل وی خو چې دا قضایا ذهن تراشی نو بس فورا ور سره دلیل امراضی فطریات کوم قضایا ته وي چې دې کې احتیاج ال الدلیل وی او چې فقط قضایا د ذهن تراغ لل دلیل ور سره خپل فورا راضی
دی وجنه د دې یو بل نوم دی د ته قضایا قیاساتها معا وي سوته وي قضایا قیاساتها معا هغه قضایا چې دلایل مور سره دي ځکه چې دا دلیل ته احتیاج لري او چې دا قضیه د ذهن تراغله دلیل ور سره خپل راځي لکه ته وی چې الاربعه زوج سلور سدي دا جفتی جفت الکه سلور جفتی که جفت نه دي دا چې ستا ذهن تراغه فورا دلیل لازم څه دلیل لازم لانه منقسم بمتساويين دا برابر تقسیمیږي په دامن زو دو دی خو پریوزي دو دی خو پریوزي وكل ما هذا شانه فهو زوج او هر هغه شی چې داغي دغه شانی چې برابر تقسیمیږي اجفتی فالاربعه زوج نو سلور شو دا جف شو هم دا سی وی چې الواحد نصف الاثنين واحد نصف الاثنين نه الکه پیږي کنه پیږي دې ته سوې فطریات کم قضایا دي چې محتاج ال الدلیل دي خو چې دا قضایا ذهن تراشي نو فورا دلیل مور سره راځي پدې پوښښ کپونش پنځم تجربیات دا هغه قضایا بدیهیه دي چې دې کې دا تصدیق د بار بار تجربې نه حاصل شوی وي کم قضایه دي هغه قضایه بدیهیه دي چې دې کې دا تصدیق د بار بار تجربې کولو نه بعد حاصل شوی وي الکه تاسو پوښښ لیکنه سقمونیه مسهله د صفرا ده صفرا یو بیماری ده او جمال کوټه سقمونیه د ورته استعمال کړه دغه مسهله د صفرا ده نه ختمي دوس تجربیات دي بار بار تجربی سره دا تصدیق حاصل شوی دی چې سقمونیه مسهله د صفرا ده ولکه پوښښ کپونه شو زمانه پښتو باندې ان شاء الله پوښښ وي کنه پنځه شو شپږم ته وای حادثیات سو ته وای حادثیات حدث يحدث حدثا فهو حادث پیږي کنه لگا حدث يحدث حدثا فهو حادث حدث لغت کې دانایت وای زیرکیت وای پیږي او په اصطلاح د مناطقو کې ظهور د مبادی ظهور المبادی بدون الحرکه ظهور د مبادی بغیر د حرکت فکری نه خو بیا انتقال د فکر د ذهن د مبادیونه مطالب ترش اول سره کسره شی ول ظهور د مبادی ورش بغیر د حرکت فکریه نه تا فکر ته حرکت نی ور کړي بچي یو حدث ته یو فکر دی په دې دواړو کې فرق مو پیژنه حدث کې بالکل حرکت فکری نی دا نه دا پونه شولې او فکر کې دوه حرکت راځي د نفس فکر کې څو حرکت د نفس راځي دوه حرکت چې ستا په ذهن کې د کوم مطلوب مختصر تعارف حاصل شي ستا په ذهن کې د یو مطلوب مختصر تعارف حاصل شي نو چې کوم امور موجوده ستا په ذهن کې وي خبره باندې پیږي کنه تاغي کې د مطلوب مناسب امور لټېول دا د فکر اول حرکت دی د اول حرکت شو سمې درته وي چې د یو مطلوب مختصر تعارف ستا ذهن ترش ستا د ذهن کې څه امور دي هغه امور کې تلاش کې د دې مطلوب مناسب امور کم راوالم کم امور مناسب دي دې ته اول حرکت د فکر وي تاسو پونه شولې او بیا ذهن دغه امور مناسبه د مطلوب ستا ذهن را پاسي چې دا کوم امور مناسب د مطلوب بیا غیر لک ترتیب ورکی او بیا دا غینه ذهن مطلوب ته ورسیږي وایا دې ته دویم حرکت وای نو فکر مجموعه د حرکتینو ده
او حدث کې اس وایا فکری حرکت ني. نو حدث په لغت کې څه ته وایي؟ دانایت او دانایت. او په اصطلاح د مناطقو کې ما درته سویل ظهور د مبادیو بغیر د حرکت فکری نه او بیا انتقال له ذهن د مبادیو نه مطالب ته لاړ شي، دې ته وایي حدث. زما د خبره باندې تاسو پوښښ کړه څه لګي آیا اوس حدثیات کوم قضایا ته وایي؟ نو دا عبارت دی د هغه قضایو بدیهیونه، دا عبارت دی د هغه قضایو بدیهیونه چې هغه کې تصدیق په ذریعہ د حدث حاصلېږي. څه کېږي لکه عائشہ بس لکه ته وې نور القمر مستفاد من نور الشمس. دا اوس داسې قضایه بدیهیه دي چې په دې کې ستا په دې تصدیق چې حاصلېږي په ذریعہ د حدث حاصلېږي. ظهور د مبادیو راځي، حرکت فکری پکې نه وي، بیا ذهن انتقالو کې د مبادیو نه مطالب وته مطلب ته سړی ورسیږي. تاسو پوښښ په خبره باندې کړه. او اوم نمبر چې دی بچی دی ته وی متواترات. څه وته وی؟ متواترات دا هغه قضایا دي چې باغی کې تصدیق د داسې د یو جماعت د خبر نه حاصل شوی وي چې عقل محال غني تواتر او اجتماع د جماعت په کذب باندې دومره جمع غفیر یو د چین دی، بل د جاپان دی، بل د امریکا دی، بل د لندن دی، بل د کینیډا دی، بل د یمن دی، بل د دوبۍ دی، بل د افغانستان دی، بل د بنگال دی، او دا ټول راغو یو خبره درته کوي. ته وی چې کدا دروغ وینو دا دومره ډیر خلک په یو خبره خو نه جمع کیږي. نو دا هغه تصدیق دی چې دا حاصل شي د خبر د هغه جماعت نه چې عقل داغي تواتر او جمع کېدل په کذب باندې محال غني دي ته وی حدیث او خبر متواتر. کته متواترات وي. دا هم د علم ضروری بدیهی یو قسم دی. په دې تمهید او توتیه مقدمه پوه شوي. اوس به کتاب کې دعا کې اوسترګي بدی وغړیږي. تاسو پوه شئ پښتو باندې کنه. اوس کتاب ته ګورئ. ما درته وختي سوي چې قالو کې د چا ضمیر چا ترجه دي؟ الادریو خبر روانه ده. قالو الادریو یا ضروريات علم ضروري دا څه قسمونه لري. مونږ په جن چې ودی مړه یو پکې حسيات او غیر مخ کې بدیهیات اولیات هم نه وي. منها ویو دا ضرورياتونه حسيات دي. حسيات هم کو نه وي چاغي کې حکم په ذریعہ د حس لګي هم نه وي، تصدیق په ذریعہ د حس حاصلېږي. والحس او حس قد یغلط کثیره دا ډیر خطا کیږي. لادریوي په ضرورتو کې یو حسيات دي، حسيات حس کم دي دغه کې ډیره غلطي راځي. سترګه دا حس ته کنه دي، حواس دي کنه دي، قوی بصیره ده کنه ده، او تا به دا د سکی خودل غړې درته یو غړې درته دوه درې خي غلطي پکې راغه کرانه غا کانه سړې یو شی دوه ویني کني ویني لکھا کل احولی لکه کانه يرل واحده دې ګوري یو شی سننه دوه تخکاری په هیڅ کې غلطي راغو کرانه غلا. اوس ورته ګوره والصفراوي سوکې د صفرا بیماری قد یجد الحلو مرا خوک شي چې هغه خوري ودا تاریخ دی هلکه ستاده صفرا بیماری ده. نو قوی شامه کی حاسده او غلطی پکې راغلی ده کنه دراغلی یو خو دا گزارو کوله دریو. ومنها او د ضرورتونو یو دویم قسم بدیهیات اولان نه کې لیکلي اولیات. بدیهیات اولیات هم دي کنه دي. وقد تکو فيها او په تحقیق سره واقع کیږي په دې کې اختلافات راځي. وتعرض بها شبهه او دې ته شبهه معارضيږي. یفتقر چې بیا احتیاج راځي فی حلها په حل د شبهه کې الى انظار دقیق ډیر باریک نظرونو ته هغه پسې وځي. نو چې کله بدیهیات او اولیات کې اختلاف واقع کیږي شبهه ورته عارضيږي او بیا داغه د حل کولو د لپاره باریک نظر ته احتیاج راځي.
نظریات خو فرع د ضرورياتو ده، ځکه د ضرورياتو د ترتیب نه نظریات حاصلېږي. چې د ضروري دغه حل دی نو ضروري خو دا نظری خو فرع ده، ففسادها فسادها، نو فساد د ضروري فساد د نظریم دی. ولهذا دی وجنا چې ضروري کې فساد راغی نظری کې به فساد وي. کثر فيها اختلاف العقلاء، د دی وجنا په دې نظری کې د عقلاو د مناطقو غټ اختلاف دی. فلاسفه سوي وی عالم قدیم دی او اهل حق سوي وی دا حادث ته خدای دې تباہ کسکی. نو کله چې دا سیدا نو بلادری وی فلهذا د حقایق الاشیاء د ثبوت او پاغي د تحقق د علم وایا یو ذریعہ پاتې نشو، یو ذریعہ پاتې نشو. نو تاسو چې دا وای چې حقایق د شی ثابت دي لکه متحقق دي اصل لګیا ایمن دغه ضرورت یا حسیات دي هیڅ کې غلطی راځي. احوال ته یو شی دوخ کاری صفراوی کله کله خوک شي سکی تاریخ موزي یو ته بدیهیات دغه کې مختلاف راځي شبو ورکه سکیږي وایا عارضیږي او بیا چې هغه حل کې دقیق نظر غواړي. نو چې د ضروری دغه حل شو نظری غو فرع د ضروری ده، فساد د ضروری مستلزم دی فساد د نظری لره، دیو جناغي کې اختلاف هم ډیر دی. نو یو لارم پاتې نشو حقایق د اشیاء چې هغه ثابته دغه ثبوت لره یا د علم د تحقق دغه د پاره یو لارم پاتې نشو. اصل کې چې دا ثابت دی علم په متحقق دی. نو قلنا سر دې جواب ورته ورکړي قلنا غلط الحس دا بسبا وای ولکه تاسو پوښوي. نو کدا بار تقریر به نظیرم نه اوریدل او نه ویلې دلته بیا لک پریشان کیدی چې د استاد یې سوي نو هغه د برکت ان شاء الله رانا ملو شو. زي صلی الله علیه